دا مین دې راتللی یو ښځه به راتله سینې ته بیا اچول موسی علیه صلات وسلام خوله نه کولاوله د چا پی نه کړه الله به بند کړي دې ته عصمت الانبیا وایي دا عصمت دی چې الله رب العالمین پیغمبران ساتي المعصوم من عصمه الله معصوم هغه دی چې الله تعالی دا معصوم پیدا کړي الله یې د ګناه نه بچ کړي په دې دوران کې د فرعون ښځې ویل چې لکه څوک داسې ښځه نه وي چې د هغې پی ماشومان کړي داسې څوک د نه معلومه کله کله داسې زنانه وي چې د هغې په غېږ کې داسې ارام وي چې کله ماشوم هغې غېږ ته کوشي فورا ماشوم په دې کې هغه ارام ورته حاصل شي هغه منه شي جړا نه کوي د بعضې ښځو الله دا صفتونه ورکړي نو په دې دوران کې دا جنې راغله ویې ویل چې ما ته داسې یو ښځه معلوم ده خپله مور ورته یادوله ما ته داسې ښځه معلوم ده چې د هغې پی هر ماشوم خوري ویله کله چې دا جنۍ د خلکو ولیدله وایي د بعضې خلکو بې شک راغی چې دی چېرته مور نه یا چېرته خور نه ځکه چې دا به چېرته دا به د دې چېرته د خاندان څوک وي او دې ته مور معلومه ده معلومیږي دا چې د دې د خاندان دی کله چې د موسی علیه السلام خور پوه شوله چې په دې کې زه ګیرېږم ورته ویل چې که بالفرض تاسو شوق کېږي چې دې له څوک پیدا کړو خو ټیک ده که نه بس خپل کار کوئ ځان له څوک پیدا کوي د فرعون ښځې ویل چې نه داسې وکړه چې دا ښځه موږ ته وښایه ویل فلاني کلي کې یوه ښځه ده او د هغې پی هر ماشوم خوري نو خلک یې ورسره ولېږله دا ښځه یې راوستله موسی علیه السلام مور یې راوستله موسی علیه صلات وسلام مور چې کله خپل ماشوم ولید څومره به خوشحاله شوې وه چې ما په خپلو لاسو باندې دا سیند ته واچو بکس کې مې بند کړو الله تعالی هغه کومه وعدې چې زما سره کړې وه چې انا رادوه الیک موږ به دا ماشوم تا ته واپس کوو هغه وعده خو سرته ورسېدله اوس د موسی علیه صلات وسلام مور د دویمې وعدې په انتظار باندې ده چې الله ورته ویلي و چې وجاعلوه من المرسلین موږ به دا پیغمبر ګرځو د موسی علیه السلام مور اوس مکمل په اطمینان باندې ده یقین ورته حاصل شو د ایمان او یقین حاصل شو کله چې د موسی علیه السلام مور ماشوم راواغستو او هغې خپلې سینې ته کله ونیو نو فورا موسی علیه السلام خپله خوله جاري کړله او د خپلې مور په سینه باندې خوله کېښودله او د هغې نه یې پی وسکل چې کله موړ شو د موسی علیه السلام مور وایي چې بس د ماشوموالي زه لاړم او د دې یقین حاصل دی دا پروا نه کوي چې زما بچی به د لوږې نه مړ شي ځکه چې کومه وعده اوس الله کړې وه نو هغه وعده الله سر ته ورسوله دا مؤمنه ښځه وه نو اوس دا غم کوي چې الله تعالی به دا پیغمبر ګرځوي او الله به انتظام کوي یقین یې راغی نو د فرعون ښځه ورته وایي چې نه ته زموږ سره پاتې شه وایي نه موږ په داسې حیانه کې ښځې یو په داسې بېکاره علاقو کې موږ نه اوسېږو دا خو ستاسو د سطر نظام نشته د پردې نظام پکې نشته دی خلک داسې سړي او ښځې اوړي راوړي موږ داسې کورنۍ یو داسې خاندان یو چې زموږ په خاندان کې پرده ده موږ د سړو سره کینو پاسونو د سړو سره زموږ ناسته پاسته نشته زموږ یو ځان له نظام دی زموږ ځان له معاشرت دی لهذا په دې کور کې موږ وخت نشو تېرولی نو هغه ورته وایي چې موږ به تا له دیاړي درکوو تنخوا به درکوو پیسې به درکوو ولې پیسو په خاطر باندې خپل عزت موږ نشو خرابولی لهذا په دې کور کې زه وخت نشم تېرولی البته یو صورت دی هغه صورت دا دی چې دا ماشوم ماله راکئ او دا ماشوم به تاسو له زه په خپل کور کې غټوم او چې کله ستاسو زړه کېدو نو دا ماشوم راوړئ ځان له خیر دی هلته دیدار له راځئ دلته تاسو راغواړئ نو دا خبره د فرعون د ښځې خوښه کړه چې بس ټیک دی دا ماشوم ځان سره ویستو پی وله ورکوه او چې کله زموږ یادېدو نو بس څوک به درځي راولی موږ له همدقه شانې چل وشو الله رب العالمین موسی علیه صلات وسلام مور له خپل بچی په غېږ کې واپس ورکړو وعده بلکل سر ته ورسېدله چې انا رادوه الیک موږ به یې تا ته واپس کړو دې د ایمان او ماشوم یې راوستو مزې شولې خپل بچي له پی هم ورکوي او د فرعون ښځې او د فرعون د دربار د طرف نه ورته باقاعده وظیفه او تنخوا هم میلاویږي تنخوا ورته میلاویږي دلته یو سوال لازي یو سوال چې دا تنخوا به څنګه د حضرت موسی علیه صلات وسلام مور اخلي ځکه دا خو د موسی علیه السلام د مور بدن دی دا پی چې دی د زنانه په سینه کې دا خو دا د انسان جز دی او دا یو مسله ده په دې فقه کې انتفاع بجزء الآدمي حرام انتفاع بجزء الآدمي حرام چې د انسان او د بني آدم د یو جز نم سړی فایده نشي اخیستلی یعنی زمونږ دا بدن د الله زمونږ سره امانت دی په دې بنیاد باندې موږ ژبه غلطه نشو استعمالولی خپل لاسونه غلط نشو استعمالولی خپل عورت بې ځای نشو استعمالولی حتی چې یو سړی خپله وینه هم نشي خرڅولی دا وینه علماو دا مسله هم لیکلې ده چې زنانه په دې سینه کې چې دا کم پی دي په دې چې کله بچی پیدا شو نو دې ته شریعت اجازت ورکړو چې 2 کاله پورې د ماشومه دا پی ورکوه 2 کاله پورې 2 کاله چې کله پوره شي نو دا زنانه د خپل بچي له د 2 کاله پس یو ورځ هم پی نشي ورکولی ځکه دا خو حرام دی د دې ماشوم دپاره هم دا پی اصل کې حرام خو د ضرورت په خاطر باندې الله تعالی ولې جایز کړل فقهي قاعده ده الضرورات تبیح المحظورات د ضرورت په وجه باندې ناجایز کارونه حلالېږي سړی چې کله وږی یو مردار ورته میلاو شي نو په قدر د حاجت باندې پړی شي ځکه چې ماشوم د پی نه بغیر د بله غذا نشته نو کله چې د پی نه بغیر د بله غذا شروع شوله نو دا بیا مور له پی نشي ورکولی بیا که مور د ماشوم له پی ورکوي دا حرام دی په دې وجه بعضې زنانو کې دا صفت دي بس هر ماشوم غېږ ته اچوي او هغې له پی ورکوي دا غلط کار کوي نه به ورکوي چا له پی
یو ماشوم لا اسی په ور کوي دا زما بچي وګرځي او زما رضی زوی بشو رضی ګرو بشو دا غلط کار دی دا حرام دی پتا باندې بعض خلکو ما د خپل خاون اجازه را کړې دا خاون اجازه پدې کې نه چلیږي دا د خزې سره الله تعالی امانت دی خاون اجازه نشي کولای پدې بنیاد باندې یو سړی خپل وخت نشي خرڅولای یو سړی خپل نوکان نشي خرڅولای یو سړی خپل وینه نشي خرڅولای یا دغه شانې یو سړی خپل یو اندام بل چاله نشي ورکولای د خپل ګرده چا باندې خرڅوما یا د خپل لاس په چا باندې خرڅوما یا د بل څه نظام په چا باندې خرڅوم دا څه نشي کولای نو سوال لته چې د موسی علیه السلام مور چې خپل بچی لپاره ورګی دا خپل بچی چې خپل بچی د ردا سن باغی باندې دیاړي دا حرام کار دی جواب دا دی چې موسی علیه السلام د خپل مور چې د موسی علیه السلام مور چې خپل بچی لپاره ورګی دا د پيو پیسې نه لې دا د پيو پیسې نه لې دا د رضاعت پیسې نه لې بلکې موسی علیه السلام مور دا ماشوم د فرعون د خضر لپاره ساتي ځکه د موسی علیه السلام مور په دا ماشوم یې پیر سین ته چولې دا خطلې دی دا اوس د فرعون د خزي امانت ته هغه ول امانتن ورکړی دی نو اوس دا په اصل کې دا بچي د دغه فرعون د خزر لپاره ساتي دغه تربیت او د تعلیم او د تربیت دغه پیسې دی علي مونږ استاد تفهیم القرآن کې مولانا سلیم سے بیمار دی الله دې ول صحت ورکړي هغه ول زه جمعه کې چې امام یې باغ امام ول ما ته مقتدیان ویل چې رب العزت د مونږ خو پتا باندې پرز دی بمګ نه پرز دی نو ته زمونږ د پیسې رانه ولې دا اړه رانه ولې علي ډېر خلک دا مونږ سي باړه ولې ما ورته ویل چې دا مونږ خو په ما باندې تاسو جمعه کې نه دی پرز چې تاسو جمعه کې کومه مونږ په ما باندې پرز دی دا ځکه په بازار کې مو کله په کور کې مو چازانو شرامن دیوام دا خو تاسو د پاره دل درازم زه د منډو تړلو پیسې تاسو نه علم د موږ پیسې درنه علم په دې بنیاد باندې کې امامان چرته اړه علي او یا استاد تنخواه نو دا د درس او د منځونو تنخواه نه علي دا د پابندۍ تنخواه په اصل کې علي نور په عبادت باندې تنخواهګانې څوک نه علي نه به څوک چاله ورکوي په دې بنیاد باندې د موسی علیه السلام اور الله تعالی تنظیم وکړو په دې خبره کې نبی علیہ السلام تم تسلی دا او په دې واقع کې مونږ تم تسلی دا چې د دین خدمت کله مونږ کوو الله به زموږ حفاظت کوي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کم کسان چې د دین خدمت کې الله یې مونږ باغ تلاره بلوو هم دغه نبی علیہ السلام غار سور تراغه او په غار سور کې الله تعالی درېش په وساتو او دا غي درستو نبی علیہ السلام روغ رمټ لاړو مدینه منورې ته او لس کال چې څنګه موسی علیہ السلام بیا په مدینه کې تیر کړی دي دغه لس کال نبی علیہ السلام مدینه منوره کې تیر کړی دي او مکه بیا فتح کړی